بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. مصالحت او موادعت شی واحد دی، یو چا سره موادعه معاهده او مصالحه وشي، یعنی د مشرکین سره دا په مال وشي که په غیر مال په وساره وشي. و اثم من لم يف بالعهد، گناه دا هغه چا چې بیا هغه وفا په عهد نه کوي، نو دا جایز ده. دلیل په دې باندې د آیت پیش کوي چې ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. جنح کتاب التفسیر کې امام بخاری ترجمه کړي په طلب سره ده. ان جنحوا طلبوا، طلب د صلح یو. او اکثر علما له لغت چې کوم ده جنح میلان ته و. ان جنحوا ان مالوا للسلم للصلح او سلم او سلم بفتح السين وبكسر السين. فنزد ابو عبیده د اهل لغتنا معنی واحد لري چې صلح ده. او ابو عمر د اهل لغتنا السلم بالفتح صلح توي وبالكسر اسلام توي. ادخلوا في السلم كافه في الاسلام كافه. ان جنحوا للسلم سلم صلح توي. رای دا ابو عمر دلتا دا مختار ده. ان جنحو کدی میلانو کا للسلم صلح تا فجنح لها تم میلان صلح تکوا. وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. وایذا دا حدیث تاسو ته نه راغی، مخکې ته اشاره دی ته شوی و. انطلق عبد الله بن سال او محیصه بن مسعود بن زید. ناکت وی چې دا وهم د بخاری نه دی، او الثواب مسعود بن کعب. دی لار الله خیبر لرا وهي يومئذ صلحنا. او دا خیبر په دغه ورځ باندې د اهل خیبر سره صلح د مؤمنین و. دا موضوع د ترجمه شخا چې صلح نبی اسلام کړی. تفرقا عبد الله بن سهل او محیصه په خپل کې جدا شول. اسراغ محیصه الى عبد الله بن سهل غتا اپدا سے حال کې تشحت فی دمی چې اوخت په وینو خپل کې قتیلا مړو. ککړ پکړو تشحتو ککړو په وینو خپل کې قتیل چا وجلو. پس د دفن کاغلرا بیا راغه مدینه منوره ته. فانطلق عبد الرحمن بن سالم. نو د عبد الله چې مقتول له دا غرور عبد الرحمن شه. محیصه دی او حویصه دی ابن مسعود. دا درې واړه نبی اسلام ترال. شروش عبد الرحمن بن سال رور د مقتولا یتکلم چې خبري کوي هغه طالب د قصاص یا د دیت دی. نبی علیہ السلام ته فرمایي کبر کبر. ترمذی کتاب صدا کتاب الادب کې راغلی او فقال کبر کبر. کتاب البر والصله کې قدم الاکبر، اکبر مقدم کا. وهو احدث القوم. د عبد الرحمن په دغه دریو کسانو کې کشرو نو غلش. نبی اسلام ورته خبره مکه ولا مشران محیصه او حویصه دیو کی. فتکلم او خبره شروع کی چې دا سه زمونږه رشتہ او تربور عبد الرحمن عبد الله بن سهل الته مقتول پروتو، موږ دا غي قصاص غواړو. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعجبا دوی توای چې تاسو قصاص څنګه غواړئ؟ گواه نه لري، قسم خوري ور باندې دا کار وی کړی. فقال تحلفون قسم خوري وتستحقون دم قاتلكم چې تاسو مستحق شئ د دم د قاتل خپل. امام مالک رحمت الله علیه دا رایه ده چې چرته وارثان د مقتول قسم خوري
نو پدې سره به هغه قاتل چې کم دی هغه د قصاص مستحق شو دی. ثلاثه ایمو جماهیر علما وی چې په قسم سره قصاص نه لازمي. دا حدیث ظاهرا د استدلال د موالکو نه دی. جمهور علما جواب دا کوي چې تستحقون دم قاتلکم کې مراد د دم د قاتل نه حقکم علی المدعی علیه. تاسو به مستحق د خپل حق شی په مدعی باندې. هغه حق عام دی، قصاص هم ګرځيږي، دیت هم ګرځيږي. نو معنا دا شو چې تاسو به مستحق شی د دیت د قاتل نه. د دیت به مستحق شي. مراد د دم القاتل نه هغه حق واجب است تاسو دې په مدعی باندې او هغه په دې مقام کې دیت ده. یارا وی شک چې صاحب کوم وي نو که چېرته صاحب کوم شي بیا خو استدلال تام نه دی کنه. نو معنا دا تستحقون دم صاحبکم، د خپل صاحب د دم هغه حق بس تاسو لاس ته درشي او مراد د صاحب نه مقتول د دوی شي، قاتل بنه شي، مقتول د دوی بشي. دا هغه د دم حق چې دی وخت کې دیت دی تاسو به داغه مستحق شي. دا جزئیات چې سړیو کوي ګوري څومره زینو کې امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ معیت د جمهور کې شذوذ او تفرد دا نور ائمه کوي. یو نیم مسله براشي هغه چې وکتل شي فقاهت د سره جوړي معنا ته دې کو شوی پاغي. قالوا وكيف نحلف څنګه قسم خو ولم نشهد من حاضر نو ولم نروا من قتل نه دی څنګه قسم خو. قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا. اوس دا سمړی چې په علاقه کې پوره پیدا شي هغه ته مسله د قسامت راشي. قسامت څه شی دی؟ 50 کسان د قریه مشران داسې سوچا او ملکان او چاغه په دروغ شرمېږي داسې فساق فجار نه تکړه خلک برا غواړي او د قضا د وړاندې باغی قسمونه خوري چې نه مو وجلې دی او نه علم په قاتل لرو، نه مو وجلې نه علم په قاتل لرو. قال فتبرئكما نبياوا بریش استاسونا يهوديان ب50 يمينا په 500 قسمونو سره چې دې ته قسامت ویل شي. دلته بیا جمهور ائمه وايي چې دغه کلی والا قسامتو کی ان قسمونه اخري نو دا صرف د قصاص نه خلاص شو، د دیت نه دی خلاص. دیت به بیا را غونډي دا بور کوي. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه بیا د دیت نم په اخلاص شو. نو ګوري احناف بیا د جمهور مرګري شو، شوافی او تفرد. نو داسې صورت کې چې علاقه کې مړې پروت دی، مړې پیدا شو او دې حدیث کې هغه د تاسو قسم خوري چې دوی مړ کړي دي سړی معلوم دی. نو دوی چې قسم اونې خوړه نو که خوړلې وي نو قاتل قصاص به معلوم شوی وي. دا د موالکو مذهب. جمهور وایي چې نه د قسم په صورت کې دیت پی ورځي او هغه که چېرته قسم نه انکار وکړو قاتل معلومیږي بیا خو قصاص دی. که قسمونه یو خوړل قسامت وشو نو قصاص رفع شو خو دیت شته ور باندې. بیا محاشستا سو پاغي باندې استدلالات ذکر کړي، خدا موضوع د استدلالات نه دی. دا حدیث صرف دلته دې د پار راوړی دی چې دغه وخت د صلح او نبی اسلام صلح کړي. نور دا په خپل باب د قسامت کې براشي. موتا امام محمد کې د عمر فاروق سے فتوی نقل کړي دا القسامه توجب العقل. قسامت چې دا دیت لازمي، دیت بهم شته پر خلکو باندې. نو بیا وایي چې وبهذا ناخذو وهو قول ابي حنيفه والعامه من فقهائنا. فقالوا كيف ناخذ ايمان قومنا قوم كفار څنګه موږ اخذ کو قسمونه د یو قوم کفار اخو کافر دي نو قسم ته اعتبار. فعقله النبي صلی الله علیه وسلم من عندي دیت ورکاوی ته نبی علیہ السلام د خپل جانبنا غي خوشاله کړل. باب فضل الوفاء بالعهد، فضیلت د وفا په عهد باندې چې چا سره د معاهده وکړه بیا باغ سر ترسه او پای په وفا کې. حدیث دا ابو سفیان په پیش کې هرقل بادشاہ چې کم دتا پختنې کړې وي د نبی اسلام متعلق وی چې د وعده چو کې دوکا کوي کنه کوي وی چې
اوس موږ سره پس صلح کینو کدی کې څه ورستو دوکو کینو پته نه لګي ودا الفاظ مې پکې دن نه کړ نور مې دن نه کړې شو نو دغه حدیث درته څه ټوکړه بیانې او اشاره دې ته کې چې وګوره وفا په عهد باندې من افعال الرسل دا او مخالفت د عهد نه چې کم دی دا مخالفت د افعال الرسل نشو ځه دو تمدید نشمات د فيها رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمي چې کله سحر کې عفو وتکول شي کنا دا چې اوس د ساحر حکم قتل له د حد دی او کدا سیاست دی جماهیر علماء قتلی حدن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه قتل د لپاره سیاست غني دا سیاست د بادشاہ دی چې خلک دې نه ویریږي او ذمي ذا سحر چې سحر وکي نو دې به قتلول شي کنا ابن بطال وی چې لا يقتل ساحر اهل العهد لكن يعاقب سزا به ورکه خو وجه بین ذکا معاهد دی البته کدا سے سحر کړو چې په سحر قتل ثابت شوی بیا قصاصا موجل شي او حدث حدثا یو غلط خلک ټول بزان را مات کړي او خلکو عقاید خرابول فيؤخذ به وهو قول الجمهور وش د سره دغه کار یعنی سحر به شوی فلم يقتل من صنعه قتل نه کاغه کس چې چا دا عمل د سره کړیو وکانه من الكتاب ان حربيين نو د موحدين نو ذا سحر په شوی او تر دې يخيل اليه انه صنع شيء خیل کې بد تراتل چې د بس کړي ولا مسناه نه به وکړي نو دا سحر پر انبیاء باندې په ظاهري اندامونو باندې بیماری او څه تکالیف چې کم دیغه ایصال او تکیدی شي دا رائے د جمهور دا البته د په دماغ باندې او د پزړه باندې سحر تاثیر نشي کولای ځکه دا هر صحنه د نزول د وحی وی به باغه مقبوله نشي په پزړه ته تاثیر نشي کولای باب ما يحذر من الغدر یا يحذر هغه چې ير ور کولای شي د غدر نه چې دوکا فاحد کې دا جرم دی او قول الله تعالی وان يريد ان يخدعوك کدی اراده لري دوکي تاسو را نو مې ریګا فإن حسبك الله والذي يدك بنصره بالمؤمنين والف بين قلوبهم ذا تجیر خیمه دا سرمننا نووی وی چشماری ستن شپگ علامی می بین ریسا مخی دا قیمت تا چه دارالی بے با قیمت رازی موتی اولا لوی علامه خو موتی زما وفات دی ثم فتح بیت المقدس ثم موتان یا موتان اصل کې دا موتان چې کم دی کثرت د مرګ دی په ګډانو کې او مرض دی خدا به دومره ډیر شي لکه هغه ګډي چې مري په یو ځای سلسل نو دغه شان به سړی مري بیا یاخذ فیکم بیا دغه مرګ براشي یاخذ فیکم کا قعاس الغنم چې دا به وی په شان ته د قعاس د ګډانو قعاس دا معروف فی الغنم فیسیل من انوفها شیء فتموت فجاء ګډو کې مرض ده نو مونږ کوچیان نه یو چې دا څنګه مرض ده خو د پوزو نه ګړنګ روان شي او مخې سره مري یو ناڅاپه نو دا کا قعاس الغنم نو تشبیه د دې سره نه ده چې ګنې دا سی پوزي به رواني مري وو تشبیه په کثرت د مرګ فجاتن کې د یو ناڅاپه مرګونه به زیات شي هغه وخت سره علما یې شرح کړي په تعاون د اموات باندې په خلافت د عمر فاروق صاحب کې راغلي او یا زره کسان په 3 ورځو کې مړ شوي ادا هغه ته اشاره ثم استفاضه المال او کله دین وروسته د قیامت نمخ کې علامات ته اشاره وي نو بیا باغه د ټمونو د اسباب دي چې زه په ځای به استعمال شي او داغه نه ډېر زیات مرګونه راشي ثم استفاضه المال کثرت د مال له شیاع د مال دا
تر دې چې یو سړی ته ورکول شي 100 دینار د سرو زرو فیذل ساخطا بیا هم د ناراض ویلا ثم فتنه بیا دا غینه بعد چې کوم دی هغه فتنه بوي باقی به پاتې نشي یو کور د عربونه الا دخلته مگر دا فتنه به وردن نشي اسلافو کې شرح د دې په فتنې د قتل د عثمان ذو النورین سره شوی دا چې دا غینه بعد فتنه بین صحابه عام شو او څوک یو جانب څوک بل جانب دی کې اشاره کړي او کداغه نه بعد دا خو عملی اختلافاتو عقیدوي فتنې مراد شوی نو سم رواني دي په کار کور تر رسیدلی ثم هدنه بیا هدنه دا هدنه صلح طويل شلا ترک القتال دا صلح براش استاسو تكون بينكم وبين بني الاصفر روميان یادای چې اوس دا برتانی سره دی اروپا دا د دې استاسو منځ کې به صلح راشي فيقدرون ان دوی بیا دوکه کوي تاسو سره فیاتونکم راب شدی تاسو ته په جنگ باندې تحت 80 غایا حدیث دا یحذر من الغدر دی کنه يرول د خلکو د دوکې تحذير ور کوي چې دا کفار دوکې بدر سره کوي ګوري فیقدرون دی دوکه به کیف یاتونکم راب شی پتا سو باندې تحت 80 غایا لند د اتیاو جندو چې تحت کل غایه 12000 هر جنډې دلند به 12000 لخر وی افغانستان کې خو مشمارل نه چې دا څومره ملکونه یو ځای شوي دي دې ته چې اشارت نه والله اعلم باب کیف ينبذ الاهل العهد اهل عهد سره به د عهد په څه طریقه وروشتل شي نه چور د دې دار چې کله عهد ور سره مسلمانان ماتي نو په دوکه دی نه ماتي مثلا اوینه تنقض د عهد شوه دی تو اصول مخالفت شوه دی یا تتمیم د مدیر اغله درې کاله یا کاله غتیم پوره شوی نو دوی دی یو ځل اطلاع ورکی ورتا چې صاحبانو زمونږ استادو د هغه ټیم ختم شو مونږ ګوره نور د حرب او د جنگ اراده لرو که تیاریږي ځان تیار کړي که تسلیمیږي تسلیم شي قبل صلح کوي دا چې دوکه دی نه کوي یو ناصاب په حمله وروړي واغي په ځان خبرم نه دي کې بدنامي د اهل اسلام دا او دی بیا اهل غدر باندې معروف شي چې دا دوکباز خلک دي دوکې د خلکو سره کوي طالبانو امارت سره ابتدا کې چې کله د کابل ونیو او هغه وخت کې بیا د بادغیس پورې دوی تلیو د بادغیس ناخوا سرحدات او میمنې په طرفونو باندې د دې د سودم دا رستم سره چې د رستم نومېږي څه نومېږي دوستم سره چې د معاهده وا چې ما جنگ په مونږ کوي نه به مونږ د سره کو کله چې د دوی دا خط په دی اړه باندې راغی او دا شمالي او سالنګ ته ورسېدل نو د سالنګ ناخوام دوستمو او دی خو ګلبار په اړه باندې مسعود د سره جنگ او دوستمیانو سره صلح وا هغه براتل دوی سره به روټیګانې خوړې دوی بال ته ورتل خطیاول والا جوړه وسره د شپې چې د دوستم د مسعود سره لاتلیک کړي او یو ځای شوی او د سحر په مانزه باندې طالبان ولاړو په خط کې جمعات وسم چې په دلار تیرېګم ګورم وتا نو دغه جمعات کې د ښکته پړته کوشي منځونه څوک په خړ کې پوداته لګي او څوک په جمع ولاړو او هغه دوستمن د شپې راغلي او بیا په راکټونو وشتیو تقریبا 8 شهیدان په دغه ورځ باندې شوي دا بیا مونږ چاریکارو کې د دې نه کابل ته لېګل هغه شهیدان چې په سهل باندې وسو کې وشتل شوي او سپراکټونو لګېدلي او ډېر زیات نو دا غدر دی چې چا سره د عهد کړی دی به اعلام ورکوه چې ګورې ما عهد مات کوو ما سره جنگ ته تیار کیف ينبذ الى اهل العهد هغه عهد دی وقوله تعالی واما تخافن من قوم خیانه کتیریږي د یو قوم نه د خیانت او د عهد د ماتولو ارادې لري فانبذ الیهم یعنی عهدهم او ورول اغیت عهد دینی خوشیک على سواء علمك وعلمهم بالحرب معروف تاویل دارخه على سواء معنا دار چې تاسو د اغي په جنگ باندې علم یو شانی لکه ته خبره چې سبا ز جنگ کوم چې اغي دیم خبر کړي سبا جنگ دی پټ دا کار مکوا یعنی على مثل یا على عدل قيل اعلمهم انك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم دغه معنا اکثر مفسرین دې ځکه کړی دا وای قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال باع سيدي ابو
نو دا ابوبکر صدیق صاحب لګلې شوی دی د حجۃ الوداع نه مخکې کال باندې او بیا په حضرت علی صاحب مو لګلې شو خصون کې دا زینه جدا جدا ونو مینا اعلان ته ابو هريره مامور کړی چې ته اعلان وکا نو بعثني ابو بکر فی من یؤذن هغه خلکو کې زولې ګرم چې اعلانونه کول په ورځ د نحر کې بمینا اعلان د دې خبرې چې لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر عمرته ويل فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك بیا مشرک رانه نو ګوره مخکنه نبی اسلام اعلان کړو چې نه برازي دلته کړه باب اثم من عاهد ثم غدر عهدو کی بیا دوکه کوي داغي هغه ګناه شاهد پیش کوي چې الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره دا حالت دا کار د چاره د منافقینو دی رسو حدیث کې د نفاق غا علامات ذکر کوي ځه اذا عاهد غدر على المنافق لا مشهور الى كذا غرنا یادای پرون تیر شوی نافذ اول شي هغه ادنا د دی پرون تیر شوی دی دې کې اخبر چې کوم نه نقض د عهد دی دغه کې مطابقت د باب شو من اخبر مسلمن چا چې نقض د عهد وکړي یو مسلم چا ته امان ور کړی دا غور باندې مات کا سړی مړ کا فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین مراد دینه انتماء د غیر اب لرا او یا غیر معتق لرا د غلام فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین کیف انتم سحال بستاسو الى اذا لم تجتبئوا د جوابت نه د جوابت خراج ته ویلې شي اذا لم تجتبئوا چې تاسو لم تاخذوا الجبابه دا تاسو کم خراجونه چې تاسو اخلي او جزيه اخلي سحال بستاسو چې بیا تاسو اخذ د جوابي او د خراج نشي کولای یعنی تاسو لاس ته به خراجونه ناراضي دینارن ولا درهمن فقيل له وكيف ترى ذلك دا څنګه کائنان دا بسنګ وشي څه خیال دې صدا کار بسنګ وشي اې کوم خلکو نه جزيه حاصل کې وړي تفسوري خلکو موحدینو کنه دې په باندې پاسه والیانو گورنرانو دا بسنګ شي یا ابو هريره قال اي والذي نفس ابي هريره بيده عن الصادق المصدوق عن قول الصادق المصدوق ځان نه وایما دا قول د صادق مصدوق د نبی اسلام دی قالوا عم ذلك دا کار ولي کیږي قال تنتهك ذمه الله وذمه رسوله فقبو غنلې شي ذمه د خدای تعالی او ذمه د نبی اسلام دا عهد ته بس پکو قتل شي موحدینو ته په درانه نه قتل کیږي عهد ور سره کوي به بغدر کوي پکې مؤمنانو د خوانه بغدر او ظلم شروع شي فيشد الله خدای تعالی بسخ کی زرون د اهلی ذمه فيمنعون ما في ايديهما داغي پلاس کې چې سری خراجونه او جزيه به منه کې نه به درکې بیا باب د مرتبه د فصل کې شو د باب سابق نظر په صفین کې چې د معاویه رضی الله عنه حضرت علی سے مبارک دا معاویه رضی الله عنه او دا حضرت علی کرم الله وجهه مین کې کم جنگ شوی شهید تصفینا حاضر شوی وی قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول دغه وخت سهل بن حنيف چې د تور په وګ باندې چې و جنگ نه کول یریده چې اوس د جانبینو کې لوی لوی خلک دي نو خلکو د پسې ویلې دا ډېر بیزړه دی دا څو جنگ نه یریږي مرګ نه یریږي وی سهل ابن حنيف نه مورد الویل اتهموا رايكم خپل رائے متهم وګڼي
غلط راي رستاس ما بارکی رأیتنی یوم ابي جندل ما تخپل غیرت او شجاعت د حدیبیه پر ورځ لا معلوم دی حدیبیه ورځ ته دوی یوم ابي جندل وایي ځکه چې هغه کوم سهیل راغلی او صلح کوله دا هغه زوی ابو جندل مؤمنو او هغه په ځولانو په کور کې تړلی و نو چا ورته وی چې صحابه کرام دلته لنډ راغلي 10 کیلومتره کې دي 10 میله کې دي نو هغه داسې کوشش وکړ په ډېر تکلیف حتی کې چې دا یوه ځولنۍ ماته کړه یا یې د خپې نه وایسته خو دا خپۍ وینې کړې وه او دومره خلک والم و مشرکینو چې زخمي مو نو دا زنجیر یې پر یې بله خپه کې پروت دی او منډې راخیستې دي نو 10 کیلومتره خو هم ډېر مزل دی دغه وخت څنګه صلح ولیکلی شوه دی راورسېدو صحابه کرامو په ډله راننوت چې راننوتو نو پلار یې وایي دا سهیل دی که څه حال چا چې صلح کړي هغه وایي چې اوس دې لیکل را سره کړي چې زمونږ بندیان راشي راکې وایي دا بندي ماته راکړي چې کله دا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورکول نو دا په صحابو ډېر سخته پرې وه او دا هم په دې وخت کې د صحابو په دې ډلو ځان وردن نه کوو هم ډېر کسانو چې دوی ماته پناه راکړي او ماته خلاص او دا خپل زخمونه یې ورته ښودل چې ما سره دا تکلیف تېر شوی هلته صلحه شوي وه په دې هغه صلحه خرابېده وې دا ورکوي ورته عمر فاروق صاحب دغه ذکر د الفاظ ویلي دي چې دا دومره رضیت ولې مسلمانانو ته دا ذلت ملاویږي موږ په حق نه یو موږ به واپس ځو دوی سره به موږ جنګ نه کوو حدیث تاسو سره روان نو دا دې ته یوم ابي جندل ځکه وایي چې دا د ابي جندل دا واقعه په صحابو ډېره درنه پرېوته نو دی وایي چې رأیتني یوم ابي جندل ما خپل شجاعت تجربه کړې په ورځ د ابي جندل باندې چې زه زړور یم که نه یم جنګ کولی شم که نه شمه یعنې یوم الحدیبیه باندې دا د عاصی بن سهیل که نه پلار سهیل و ملک راغلی و دلته ولو استطيع ان ارد امر رسول الله لرددته د نبی اسلام امر را باندې ډېر مقدم هغه وخت زه عمر فاروق او باید صحابه داسې ګرد تاویدو چې مونږ قریبه وه چې د نبی اسلام د امر هم ترک کړی وی او دا وس مو نه و چې د نبی اسلام د امر خلاف وکړو که زمونږ وس کې دی چې رد کو امر د نبی اسلام په ترک قتل کې لرددته مونږ به رد کړی ما به رد کړی چې ګینې ستا امر هم نه منم او دا جنګ کوم نو دومره زړه ورو مونږه حال دا داخل د مکې ته ورغلي وو پردی ملک وو پردی ځای وو څه حالات وو وما وضعنا اسيافنا على واثقنا لامر يفزعنا او هغه ورځ باندې مونږ توري پر یو ګو باندې ایښې وې نن مونږ دا توري په اوږو باندې ایښې دي جنګ نه کوو په هغه ورځ چې مونږ نه وي ایښې دا توري په سټونو باندې اوږو باندې دې امر یو کار دپاره یفزعنا چې هغې ګینې مونږ یېرولو یې مونږ په مشقت کې اچولو الا اسهلنا دا ضمیر تورو ته راجع دی مګر دا توري چې وي هسې توري متلبسة بنا چې مونږ پورې نښتې وي متلبسې وي منتهیه الى امر هغه توري زمونږ چې وي اسهلنا معنا انزلتنا في السهل من الارض هغه توري چې په غاړه باندې کېښودې هغه مونږه یو آسانې مسلې ته مطلب دارې نزول راکړه کمې توري بنا چې هغه ملتبسې مونږ پورې وي او منتهی کړو مونږ اله امر یو کار ته نعرفو چې مونږ پیژنده هغه چې هغه فرجو پر اخیره ته راوسته او د فتح د مکې دروازه یې راته کولاو کړه او ستاسو په دې ورځ باندې که مونږ چېرته دلته جنګ کوو یا جنګ نه کوو اوس پوهېږو نه چې منتها کې فرج راځي او که غم راځي څه به راځي دا ځای ډېر ګران دی د معلقاتو د بخاري نه دی نو معنا دا شو چې ما وضعنا اسيافنا على واثقنا مونږ نه دي ایښي دا توري په سټونو لامر یفزعنا یو کار چې ګینې یری مونږه الا اسهلنا بنا انزلتنا في السهل من الارض مگر مونږ یې اسانۍ ته بولیو دې تورو کمې تورو متلبسة بنا منتهیه رسولي مونږ اله امر یو کار ته نعرفو چې مونږ ته معلوم و هغه غیر امرنا هذا غیر د کار زمونږ نه چې دا نن ورځ پېښ دی نن خو پته نه لګي چې منتها کې خیر را روان دی که شر را روان صحابه کرام دغه وخت کې په ډلو شو که نه یوه ډله د معاویه رضی الله عنه د محقیت قایل شو اکثرین د علي رضی الله عنه د محقیت قایل شو وسط کې لږ صحابه داسې شو چې هغې د جانبینو نه ووتل
او وی چې دا دواړه چې جنگيږي بس د دین نه جنگ کړي سړی او طرف ته پاتې شي نو دیم پاره کې داخل لګا وای دا قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بسجن فقام صالح بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو تراك قال لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال أليسم أسلانا في الجنة والأسلام في النار قال بلى قال فعلامه نعت الدنیه پس باندې دا حروف جاره چې کله په ما استفهامي داخل شي الف اختصارا ساقطيږي عم يتسالون عم ګور عم عند په داخل کا عما نه ویل کیږي عم نو دا شاندل تم علامه پس باندې نعت الدنیه فی دیننا ورکو مونږه هغه خصيصیت او نقص لره په دین خپل کې انرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم مونږ واپس ځو باری تعالی به زمونږ دوی په منځ کې فیصله نه کړی لا هغه جهاد ته اشاره کوي قال ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا مامور په دغه صلح باندې تعالی کله به ما ضیاع کی فانطلق عمر لابي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه رسول الله ولن يضيعه الله ابدا نازل في سوره الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر الى اخرها فقال عمر يا رسول الله او فتح هو لا فتح شو قال نعم فتح دروازه کولو شو کنه دین عباس صلح وشو خلق براتل المدینه منوره ته تجارت کولو شو نو هغه چې د صحابه او د مؤمنانو اخلاق او دین او کته نو جاهلیت دین دی همدا چې ایمان والا ډېر د مکه معظمه فتح چې کېدم د صلح حدیبیه ورته بانه شو دا په داخل د مکه معظمه کې دومره مؤمنان پیدا شوي او چې هغه خپل بلوه جوړ کړم هغه مقابله نشو کوي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كلمة علي أمي دا اسماء او بی عائشة چې وا لار یو د صدیق اکبر سے خمور جدا ده دی وی قدمت علی امي وهي مشرکه زما مور رالا مشرکه وقیل نمیدا لار نومي عبد العزا دی لندنا کې عبد العزيز یاد کړی دی خدا پاس محشوي عبد العزا قدمت علي امي ومشركا في عهد قريش اذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم هغه وخت چې نبی اسلام هغه عهد دوی سره کړی او هغه مده کې ما بها سر د پلار د اسمانه چې هغه عبد العزا نفستفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم استفتاء وکړه ادي اسماء بی د نبی اسلام نه فقالت یا رسول الله ان امي قدمت علي خدا په داسې حال کې د چراغبتن راغب عن الاسلام دا افاصلها الى رحمه وسركما قال نعم سليها ولس الرحمه وسرپالا باب المصالحه على 3 ايام او وقت معلوم صلح پدری ورځوبانی یا وخت معلوم باندې دریونه زیاته درې میاشتې کم او زیات دا جایزه ده پدې کې حدیث د برا بن عازب پیش کې صلح حدیبیه نبی اسلام حدیث صلح شی او چې روان کال به تاسو درې ورځو ترازی دې بیا غدرې ورځو ترال واپس تلاړل د صلح کې یو قید دا غوځه قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني براء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد يقوم دا عمره القضاء ده خدا په ووم کال باندې شوی ده مکی معظمه ته سوکلیږي چې اجازه ته غوښته چې د مکی معظمه ته دن نشي او شرط ک په د باندې الله یقیم بها چې نه بوسیږي دلته مگر درې ورځې ولا يدخلها ونبرد النکیږي الا بجلبان السلاح مگر پاغات کی کو د تور سره یعنی هغه د سرمنې نه یو جرابه به جوړه واغې ته جلبان به وي دا غشي وغیرہ او توري به پکې پرتی وي توري به تیکو کې دنه روباسي وینا ولا يدعو منهم احدا او دارنګي مکه معظمه کې چاته به دعوتونه منور کوي قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب دا صلح حدیبیه په ورځ باندې سهيل سره شوی دي دا شرطونه لیکل په منځ دي کې علي بن فكتب ويلك هذا ما قضى عليه محمد رسول الله
باغي ورتوي لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال انا والله محمد بن عبد الله انا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب اغلي كل صلح بريق ودل چنكم صلحا. قال فقال لعلي امحه رسول الله ذاتك ورانك. فقال علي والله لا امحوها ابدا. نو امحه امره ودته پته چې د امر به د وجوب د پاره نه ځکه مخالفت وکړ. قال فارینیه او خیماتا فاراه یاه وروي خدا. فمحاه النبي صلی الله علیه وسلم بيده نبی اسلام په خپل لاسونو مبارک واغه کټ ک. فلما دخل کله چې مکه معظمه تر روان کال کې رادن نشو مې قضا د پاره او مدل ایام او ورځې درې تیر شوي. مشرکین را علی رضی الله عنه لره فقالوا مر صاحبك فليرتحل اردشي. فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم او روان ثم ارتحل رحلته وكروان. باب الموادعه من غير وقت چا سره صلح کول بغیر د توقیتنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قركم على ما قركم الله به. دا د خیبر والا سره کړي وکنه تر سوچ د خدای تعالی دلته تاسو پر خدای ندا ته تعین نمودین عمر فاروق صاحب جلاوطن کل بیا. باب طرح جيف المشركين في البير. اغه مردار تنید مشرکین او غرزول په کوی کې ولا يؤخذ لهم ثمن او دا چې داغینه په عوض کې پیسې وانه خستلې شي. حدیث کې ذکر د ثمن نه راغلی. حدیث کې ذکر د ثمن نشته دی. نو یا پدې کې اشاره د حدیث د ترمذی لرا چې ان المشركين ارادوا ان يشتروا جسد رجل من المشركين فابى النبي صلى الله عليه وسلم يبيعهم. نو دغه حدیث په شرایطو د برابر نه او ترجمه کې اعتمانا راواخذ او کنفس حدیث کې مطابقت وینو هغه دا چې مشرکین ته دا پته وي چې په پیسو زمونږ مړی راکې د سردارانو نو خامخا به خستې وي. وایزه بدر میدان کې دا کوی ته ورزولي وکنه. صلا جزورن صلا پریوان ته ویل کیږي او جزور منحور من الابل دو حلال شوی خانو ته وي. نو پریوان دو خراوړو پریوان هغه ماشوم چې پکې تا وي پردا فقذفه وای چې على ظهر النبي صلی الله علیه وسلم فلم يرفع راسه مبارک سر چت نه ک سجدي په حال حتى جاءت فاطمه فاخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك خيري ورته کړي. بعض روایتو کې کنزل راځي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش. اتا باندې مؤاخذه د غډلې د قریش ودا. اللهم عليك ابا جهل بن هشام وعتبه بن ابي ربيعه وشيبه بن ربيعه وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف. یا راوي شک او ابي بن خلف صحیح دار چې دا اميه ده ځکه ابي بن خلف د احد په ورځ نبی اسلام په خپل لاسونو والو زندګۍ کې یو کافر په خپل لاس باندې مردار کړی دی هغه ابي بن خلف دی. بدل تراوی شک کړي. فلقد رايتهم ومل دل دغه مړي قتلوا يوم بدر نو فالقوا في بير واچول شو په کوی کې دي کې مطابقت شو. غیر د امینا یا غیر د ابینا تحقیق دا چې د ابی دی. فإنه كان رجلا ضخما. دا امیه چې دا یو دون سړیو. فلما جرروه چې دی راخلو چې کوی ته غورځي تقطعت اوصاله اندامونه ټوټه ټوټه شو قبل يلقى في البير شاید پر سیدلې بمو. باب اثم الغادر للبر والفاجر. گناہ دا دوکي والا برابر خبر ده چې داوی دا نیک سړی د پاره او کله فاجر د پاره. ناقد پدې کې د فتح الباری نقل کې څلور وجې جوړې کړې دي. سواء كان من بر لفاجر او بر لبر او من فاجر لبر او من فاجر لفاجر. څلور صورتونه شو. دا ټول صورتونه چې کوم دي دا اسم دی ګناه ده. روایت دا یو د مسندات ابن مسعود نه دی بل د انس نه دی. یو پر روایت کې ينسب راضي او د بل پر روایت کې یرا یوم القیامت یعرف به.
بغدرته بسبب غدرته یا بقدر غدرته ها اذا تنفرتم ناخذ کی چې دینه پته لګي چې وفا لازم ده دا اخکار بنشي متنفره کوله او شړلې راولې او نه بشو چې توله لقطه او ملقود ده دي الا من عرفها چې انشاء او تعریفي کوي ولا يختلى خلاؤها غیا بنشي کټ کوله وقال عباس يا رسول الله الاذخر سرګړي مستثنا کوي فانه لقينهم داد زرګرانو د پاره دی ولي بيوتهم قين زرګر ته ویل شي دغه آینګر نه دی لقينهم ولي بيوتهما قال الا الاذخر اي مستثنا کړل بس